जनाब د ټي آی ټي نیټورکینګ سیریز لیکچر نمبر 5 ته صحیح ده دینه مخکې مونږ په آی پی باندې باسو آی پی ایډریسینګ ٹھیک ده چې آی پی څه ته ویل کېږي نو آی پی هغه بیسیکلی یو لاجیکل کنیکټیویټی ده د سیستم په منځ کې چې کوم کمیونیکیشن کېږي کنه نو دا غیر لپاره مونږ لاجیکل کنیکټیویټی کوو هغه ته مونږ آی پی ایډریسینګ وایو ها ٹھیک ده without IP addressing هغه پروتوکول چې کوم دی هغه نه بغیر کمیونیکیشن نه کوي کنه ها ٹھیک ده اوس نن لیکچر زموږ په څه باندې دی چې ډیټا څه ته وایي ډیټا ریټ څه ته وایي کوارډ ریټ څه ته وایي پیک ډیټا ریټ څه ته وایي او فرست ډیټا ریټ څه ته وایي ٹھیک ده دا نن ټاپک دی صحیح وړي لیکچر دی آسان لیکچر دی ځان په کوی کوي ها ورڅ کې اکثر کوېشن راځي چې به تاسو یې نو ولې زموږ سره دی ډیټا ٹھیک ده ډیټا چې کوم دا اوس موږ وختي دغه فارم باندې جوړ وګنه په دغه بل کلاس کې دغه اصل کې د ډیټا د کلیکشن لپاره موجود د یوزر نوم په هغه باندې ډیټا کلیکټ کوو ٹھیک ده نو بای کې موږ تصویر پر هم ځای ور واچو دا غیر ډیټا برته مور واچو کنه دا غیر چې کوم ایډرس میټرس هغه په واچو نیم فادر نیم او شناختی کارت نمبر وغیرہ کنه ایمیل ایډرس شو ټول نمبر یو هغه ډاکومېنټس وغیرہ هر څه به موږ راوستل کنه دغه اصل کې ډیټا ویل کېږي ها ٹھیک ده نو د ډیټا شارټ ډیفینیشن بسې چې دا زموږ سره یو را فیکس دی را فیکس اینڈ فیگر اباوت انیثینګ ٹھیک ده کنه د یو شی متعلق ګډوډ معلومات یا داسې معلومات چې هغه په سیکوینس سره نه او ته د هغې نه یو خاص نتیجه نشي اخیست کولی یا ته په هغې باندې فیصله نشي کولی که نه ټیک ده مزید پروسسینګ په هغې کې پکار دی دغې څیزونو ته مونږ ډیټا وایو ښه ټیک ده د ډیټا نه مراد د یو شي متعلق په ګډوډ انداز کې معلومات دي یا انسي یا انفارمیشن دي ښه ټیک ده دغې ته مونږ ډیټا وایو ښه اوس په انفارمیشن کې یا کمیونیکیشن کې چې مونږ کوم ډیټا استعمالو یا عام لایف کې چې مونږ کوم ډیټا استعمالو کړو نو هغه قسم کې دی شي دا زموږ سره د لیکلو په صورت کې هم کې دی شي ټیکسټ وغیرہ چې کوم راځي ټیکسټ موډ کې هم دا کې دی شي آډیو یا ویډیو صورت کې هم دا کې دی شي ایمیجز کې هم کې دی شي ایمیجز کې تصویر هم راځي په ایمیجز کې نقشې هم راځي او ډایګرامز او چارت وغیرہ به هم راځي ها ټیک شي دا ټول زموږ سره ډیټا ده ها چې کله به دا ډیټا موږ پروسس کوو او هغه یو داسې سټیج ته موږ ورسوو چې په هغې باندې موږ باقاعده فیصله کولی شو ټیک ده یا سړی یو ریزلټ ته ورسوي که نه نو هغې ته بیا موږ انفارمیشن وایو ښه ټیک ده بل زموږ سره ډیټا ریټ و نو ډیټا ریټ چې کوم دی که نه د دې مطلب دا دی چې اماونټ اف ډیټا ټرانسمیټډ پر سیکنډ دا خو د کمیونیکیشن خبره ده که نه نو په یو سیکنډ ټایم کې څومره ډیټا ته د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسمیټ کولی شي که نه دغې ته موږ ډیټا ریټ وایو ښه ټیک ده د دې میجرمنټ عموما کېږي په بیټس کې بیټس پر سیکنډ ها بی پی ایس نه مراد دی بیټس پر سیکنډ کې بی پی ایس نه مراد دی کیلو بیٹ پر سیکنډ بیٹ په وایر ها ټیک ده او ایم بی پی ایس نه مراد دی میگا بیٹ پر سیکنډ ټیک ده اوس نن سبا ګیگا بیٹ پر سیکنډ څنګه اوس نن سبا زموږ سره ګیگا سپیډ راغلی دی صحیح ده که نه 10 جی بي نه واخله تر تقریبا د 180 جی بي پورې په یو سیکنډ کې ټرانسمیټ کېږي اوس ښه دا 5 جي موجود چې راغلی که نه یا اپټیکل فایبر چې راغلی دی د هغې سره سپیډ ډېر زیات تیز شوی دی ښه ټیک شوله نو د دې نه مراد دا دی هایر ډیټا ریټ مینز فاست ټرانسمیشن اف ډیټا په یو سیکنډ ټایم کې څومره ډیټا زیاته ډیټا تاسو ټرانسمیټ کولی شئ که نه دغه ته موږ ډیټا ریټ وایو ښه ټیک ده موږ وایو دومره کیلو بیټ پر سیکنډ ډیټا ټرانسمیټ کېږي یا دومره میګا بیټ پر سیکنډ ډیټا که نه وی سپیډ مې دومره دی نو هغه سپیډ د اصل کې ډیټا ریټ وایي ښه یاد پرېږده دې نه علاوه زموږ سره بل یو ټاپک دی باډ ریټ ټیک ده که نه باډ چې کوم دی نمبر اف سیګنل یا نمبر اف چینجز ټیک ده پر سیکنډ په یو سیکنډ ټایم کې څومره تبدیلي راځي ټیک ده یا څومره یونټ اف ډیټا تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسمیټ کولی شئ که نه ټیک ده نو دغې ته موږ وایو باډ ریټ صحیح ده باډ ریټ دا ډیپینډ کوي ستاسو په چینل باندې دا کومه میډیا استعمال کړله که نه ټیک ده زه به درله لنډ اګزامپل داسې درکړم چې لکه یو روډ دی او په هغه روډ کې زموږ سره 115 ګاډۍ په یو ټایم باندې تللی شي پلن روډ دی که نه یو روډ داسې دی چې هغه نری دی هغې باندې یو یا دوه ګاډۍ په یو ټایم کې تللی شي نو دغه د باډ ریټ هغه بیسیک خبره ده ښه ټیک ده که نه یاد پرېږده نو زموږ سره ډیپینډ کوي په چینل په ویډت باندې یا د هغې په هغه باډ ریټ همدغې ته ویلی کېږي که نه چېرې ستا سره فریکوینسي څومره ده د څومره پورې سپورټ لرلی شي پر سیکنډ اف ډیټا ښه صحیح شو دغه ته موږ باډ ریټ وایو د هغې نه علاوه پیک ډیټا ریټ دی پکې که نه زیات نه زیات منتقلي لکه ته یو ډیټا ده هغه په یو خاص لیمټ باندې روانه ده که نه یو ایوریج سپیډ باندې روانه ده لکه مثال په طور باندې زه به د یو ګاډي اګزامپل ورکړم که نه سپیډ خبره ده نو دغه ګاډي باندې بیا پوهېږو یو ګاډی دی هغه صرف په 100
किलो میټر سپیډ باندې بس هغه پر سکند یا پر غنټه روان دی کنه ټیک ده نو دا غي د 100 سپیډ دی یو دی هغه په 120 باندې شي یو دی هغه 140 180 پورې شي کنه ټیک ده نو دغه ته مونږه پیک ډیټا ریټ وایو چې زیات نه زیات سپیډ دا څومره والي شي ها پر سکند زیات نه زیات ډیټا د څومره ترانسمیټ کولای شي کنه peak data rates at the maximum possible data transfer speed under ideal condition په یو خاص لیمټ ټایم کې د ډیټا زیات نه زیات ترانسمیشن دغه ته موږ پیک ډیټا ریټ وایو ها اوکې it is usually higher than the average data rate وخت تاسو چې ایوریج لکه اوسط ته ویل کېږي کنه کله بس تاسو سپیډ کمیږي ډیپند پکې په غس میډیا باندې چې میډیا څومره ام ټي د خالي سپیس په څومره دی کنه ٹھیک ده یا د غي سپیډ څومره دی نو کله به دا لو بیټس پر وټ کوي کله به هاي پر وټ کوي کله به د ایوریج کې رواني کنه دغه د غدري وانه بیا هغه ایوریج راو باسي نو دغه زموږ سره ایوریج راځي په دغه پیک پکې موږ هغه ته وایو چې زیات نه زیات دی څومره ٹھیک ده دغه ته موږ پیک ډیټا ریټ وایو خو فار ایگزامپل 4G नेटवर्क पीक डेटा रेट چې کوم دی هغه سره 100 मेगाबिट पर सेकंड دی ها اوس چې کوم فورس سره چلیږي کنه د سپیډ څومره دی پیک زیات نه زیاتو ٹھیک ده او ایوریج د 20 پورې دی او تو ګورئ ٹھیک شو زموږ سره هایست ریټ په 4G کې 100 मेगाबिट पर सेकंड دی او ایوریج سپیډ 20 मेगाबिट पर सेकंड دی ها ٹھیک ده دا زموږ سره پیک ډیټا ریټ دی دین علاوه فاست ډیټا اوس په تاسو نن سبا کتل دا سیلابونه میلابونه چې راځي کنه وایره کلاود برست شو کنه هغه کلاود برست په سکه دغه چې په یو ځای باندې ورسول شي هغه سره ولېږي کنه ټیک ده نو د ډیټا منتقلی ده د ډیټا د یو ځای نه بل ځای ته ترانسمیټ دی خو په یو ځای باندې څنګه ترانسمیټ دی اصل کې کوم کمیونیکیشن چې کیږي کنه د دې لپاره زموږ سره یو پروتوکول چې هغه د ټي سی پی وایي ترانسمیشن کنټرول پروتوکول ٹھیک ده نو ترانسمیشن کنټرول پروتوکول دا په پیکټس کې ډیټا سند کوي په یو ځای باندې نه سند کوي لګه لګه ډیټا لیږي الته کې ورسیږي په پیپټ په ځای ته کې ایڈجسټمنټ کیږي کنه ٹھیک ده خو په دې برست کې په یو ځای څخه ډیټا منتقل شي په یو ځای باندې لکه زما एग्जांपल درکما د یو ډی پی پروتوکول یو بل پروتوکول د یو ډی پی یوزر ډیټاګرام پروتوکول وته وای کنه هغه یې په یو ځای باندې ترانسمیټ کوي اورال په پیکټس کې نه لیږي نو ډیټا پورو پر سي د پورو باندې سي د کارت چې جوړ شوی د غسی موري بنا اخلي صحیح ده نو زموږ سره برست ډیټا ریټ چې کوم دی ریفر ټو دی ډیټا ترانسمیشن that happen in burst instead of continuous flow مطلب په پیکټ سره ډیټا لګ لګي هغه به زما تاسو کې په یوځای باندې ولېګلا دغه ته موږ وایو برست ها ٹھیک ده دا زموږ سره زیاتره په ایمیل کې په فایل ترانسفر کې اپلوډینګ ډاونلوډینګ کې بده کې په کار راځي اوکې دته وي برست ډیټا ریټ چې بیرته یاد دي ها مختصر وخت میں زیاده سے زیاده نشریات کو ترانسمیشن ها Welcome to IT Solutions Providers to Mark our IT Global.